هذه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. هذه برون سبق کې منګه د لفظ نه شروع کړو چې لفظ دی او بیا لفظ په دوه قسمونه دي، لفظ موضوع او مهمل. موضوع څه ته وایي؟ معنی او مهمل غیر معنی لفظ. لفظ موضوع ته بل نوم څه وایي؟ مستعمل. او لفظ مهمل ته غیر مستعمل. بیا ما تاسو ته دا ویلو پرون چې په کلام عربی کې او په علم النحو کې صرف او صرف چې دا د لفظ موضوع نه مستعمل نه باز کیږي او د غیر مستعمل نه راوړو باز کیږي نه. بیا لفظ موضوع چې د دوه قسمه دي. کم دي؟ مفرد او مرکب. مفرد څه ته وایي؟ یو لفظ په یو معنی باندې دلالت کوي، او مرکب دوه یا دوه نه زیات کلمونه جوړ شوی. بیا مفرد ته بل نوم څه وایي؟ کلمه. او کلمې څو قسمونه دي؟ درې. کم دي؟ اسم، فعل، حرف. اسم او فعل. او اسم څه ته وایي؟ چې په خپل معنی ور کولو کې چا ته محتاج نه وي او د دریو د معنی په زمانہ نه موندل کېږي. او فعل څه ته وایي؟ په خپل معنی ور کولو کې چا ته محتاج نه وي او د دریو د معنی په زمانہ موندل کېږي. او حرف چې پای کې د خپل معنی ور کولو کې بل کلمې ته محتاج وي. چې محتاج وي بیا په د زمانو او رسول نه پیدا کېږي چې زواري بغشته نشته. دینه بعد بیا موږ ویلو د اسم علامې. د اسم غټه علامې کمی دي. الف لام به شروع کړي. حروف جاره به راغلي وي پکې، او تسنیه به وي، جمع به وي، موصوف به وي، مضاف به وي، مسند الیه به وي. جی مصغر به وي، منصوب به وي، علم به وي، معرفه به وي، نکره به وي. دا ټول خبره تر دې دا شوي دي. بیا د فعل علامات ویلو چې فعل علامات کم دي. په شروع کې به قد راغلی، سین به راغلی، سوف به راغلی، اته نو به راغلی. اوس د دینه بعد او حرف او حرف چې دینو بای کې د حرف علامات یا د اسم او د فعل په علاماتو کې نوي. دینه بعد منګه د اسم تقسیمات چې دا شروع کو. تاسو پرون ویل شو چې دا شپږ خبرې دي: مفردات، مرکبات، معربات، مبنیات او عوامل او معمول. دا شپږ خبرې. نو په دې اولنې مفرد ده، او مفرد درې قسمونه اسم، فعل، حرف. نو بای کې اولنې اسم ده. د اسم 15 تقسیمات دي. یو د افراد په اعتبار سره، دویم دی د تعریف، د تذکیر او تانیث په اعتبار سره، د جنس په اعتبار سره. او څلورم دی د تخصیص او تعمیم په اعتبار سره. پنځم دی د اشتقاق، عدم اشتقاق په اعتبار سره. او پنځم دی د معرب او د مبني په اعتبار سره، اعراب او بنا په اعتبار سره. نو ټول نه لاول د افراد په اعتبار سره د اسم درې قسمونه دي. یو ته لګي واحد، تثنیه او جمع. واحد، تثنیه او جمع. واحد څه ته وایي؟ واحد چې په یو باندې دلالت کوي. پسو دلالت کوي؟ په یو باندې دلالت کوي. تثنیه پسو دلالت کوي؟ په دوو. د تثنیه علامه سره، تثنیه علامه ده چې بری په اخره کې به الف ما قبل مفتوح او نون مکسور راغلی وي، او یا به په حالت رفع کې، او یا به یا ما قبل مفتوح او نون مکسور راغلی په حالت نسبی او جری کې. حالت رفع نسبی جری تاسو ویلي دي چې حالت رفع هغه ته وایي چې پسو مرفوعاتو کې راغلی، په اتو مرفوعاتو کې د یو څه راغلی. حالت نسبی چې په دولس منصوباتو کې یو څه راغلی وي، او حالت جری چې په دوو مجروراتو کې یو څه راغلی وي. نو تثنیه به موږ څنګه پیژنو چې دا تثنیه نه؟ چې په اخره کې به الف ما قبل مفتوح او نون مکسور به راغلی، یا به یا ما قبل مفتوح. د دې مثالونه تاسو د تثنیه مثالونه وایي: رجلان، رجلین، بل مسلمان، مسلمین، بل کتابان، کتابین. د قلمونه موږ تثنیه څنګه جوړوي؟ د واحد په اخره کې الف نون لګاوه او بس الف نون یا نون. لکه تاسو د جدارون نه جوړ کړئ: جدارون، جداران، جدارین. او سقف، دارون، بیتون، کراستون. په دې طریقه باندې پوه شئ. تثنیه په څو باندې دلالت کوي؟ په دوو باندې. او تثنیه به موږ څنګه پیژنو چې دا تثنیه ده؟ علامه سره چې په اخره کې به الف ما قبل مفتوح او یا ما قبل مفتوح نون مکسور راغلی وي. بیا جمع ده. جمع دي ته وایي چې هغه د دریو نه په زیاتو باندې دلالت کوي، او د دې د واحد کې تبدیلی شوي،
یعنی د واحد د وزن نه پدې کې تبدیلی شي دا تبدیلی کله لفظي موږ تخکاری او کله تقدیری موږ نه ښکاری لکه دا رجل رجال نو دا د رجل رجال جوړ شوی دی نو دې په واحد کې تبدیلی شوی دا لفظي تبدیل نه موږ تخکاری ها یا تبدیلی شوی ولکه موږ تخکاری نه لکه فلکن دا چې په وزن د قفلن باندې شي جو مفرد ده اج په وزن د اسطون باندې شي جو بیا جمع ده وزن د واحد او د جمع ځان یو څه غل لفظي تور باندې پکې فرق نشته ده لیکن تقدیری تور باندې به فرق ده موږ ته بسنګ پته لګي چې راځي دا فل کون دا جمع راغله او کدا اسم راغله دا واحد راغله نو موږ وایو چې موږ سیاق سبق ته ګورو یعنی مخ وروسته به ګورو کله چې د معنی ضرورت جو موږ وایو چې دا فل کون بروز اسدون ده او کدا واحد د معنی ضرورت جو موږ وایو چې دا فل کون په معنا قفلون ده پرې پوښښ نو واحد تسنیه جمع بیا اوس د جمع چې دی کنه د جمع اقسام دي نو د جمع اول دوه قسمونه دي د جمع اول دوه قسمونه دي یو ته ویل کېږي جمع سالم او یو ته ویل کېږي جمع مکسر سالم ویل کېږي سلامتیا ته برابر تا نو جمع سالم هغه ته وایي چې پای کې د واحد وزن نوی مات شوی د واحد وزن پکې او جمع مکسر دی ته وایي چې پدې کې د واحد وزن مات شوی وي جمع سالم چې پدې کې د واحد وزن سلامت وي مات شوی نه وي او جمع مکسر چې پدې کې د واحد وزن مات شوی بیا د دې جمع سالم دوه قسمونه دي یو ته ویل کېږي جمع مذکر سالم او یو ته ویل کېږي جمع مؤنث سالم جمع مذکر سالم دي ته ویل کېږي چې دا د واحد جمع وي د مذکر جمع وي او په اخره کې واو ما قبل مضموم نون مکسور نون مفتوح راغلی په کوم حالت کې په حالت رفع کې او یا ما قبل مکسور او نون مفتوح پکې راغلی په حالت نسبی چره کې جمع مذکر سالم چې د مذکر جمع په اخره کې به سره غلي واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور او نون مفتوحه پوښوي لکه سم مثال به د جمع مذکر سالم مسلمون او مسلمین نور وای مؤمنون مؤمنین نور وای موقن موقنان موقنون موقنون موقنین ها مفلحون مفلحین علاقه تاسو دا دویشتمې سپاره دویم رکوع ولنه صابرون صابرین خاشعون خاشعين صادقون صادقين صائمون صائمين دا ټول جمع مؤنث سالم هغه جمع ته ویل کېږي چې مؤنث جمع په اخر کې الف او تا راغلي وي خدا خبره یا ساتي چې په اخر کې الف او تا زائد راغلي وي الف او تا په کې سره راغلي زائد راغلي لکه مسلمتون سشوا مسلمات سشو مسلمات مسلمات د مؤمنتون مؤمنات د قانتتون د خاشعتون خاشعات د صابرتون صابراتون وز دادا چې تا ویلو چې په جمع مؤنث سالم کې په سالم کې به د واحد وزن چلندا باندې ما چوي او د مسلمتون جمع ته چې مسلماتون د مسلمتون هغه وزن وبدي کې ما چو چې بدی مسلمتون په مېس کې الف راغی نو د واحد وزن خو ما چو بدی کې خیر غوړي چې کنه چې ګوره دا مسلمتون د مسلمتون جمع او مسلماتون کراغله وي جو بیا به د واحد وزن نه مات شوی نو دلته کوته د واحد وزن مات کو ځکه چې په میز کې به الف راوستو پوه نو داغي جواب ده چې دا تاج په اخر کم ده مسلماتون په اخر کې دا غتا نه هغه تا خو مونږه ختمه کړی دا خو جدا الف او تا دي وای هغه تا دي ولې ختمه کړی دا مسلماتون په اصل کې هم مسلماتاتون سو په اصل کې نو ما ته پته نشته چې دا ولې د شوی لکه تاسو پته تاسو وای کوم قانون دی نه قانون ضربت نمبر 1 2 ضربت نمبر 1 قانون ضرب نمبر 1 دو علامات د تانیث په فعل کې مطلقاً جمع کېدل ناروا دي په فعل کې مطلقاً جمع کېدل نه مطلقاً مطلب دا دی کله یو جنس نه او کله مختلف جنسونه نه ها خدا نه جمع کېدل لکه ضربت نه ضرب نه باسو ضربت نو او په اسم کې حاله ممنوع دي چې کله ځوانه دی یو جنس نه وي کله مختلف جنسونه نو بیا جایز دي لکه ضربا ضربیان ضربیاتون نو ضربیاتون کې بس الف مقصوره هم راغله چې تانیث علامه ده اخر کې بګتا هم راغله چې تانیث علامه ده او د مختلف جنسونه دي چې موږ وایو صحیح ده خو دلته کې دوه علامې د تانیث راغلي ندی ولې دا یو تا موږ حذف کړی ده مسلماتون دا مسلماتون په اصل کې مسلماتاتون دي خو د صرفي قانون د وجنه چې کوم ضرب نمبر 1 قانون دی دا غي د دې نه حذف شوی ده خوښ نو دې ته پورې موږ دا وې واحد تسنیه جمع د اسم اول نه تقسیم د افراد په اعتبار سره څو قسمونه دي درې کم دي
واحد تصدیق جمع بیا د جمع څو قسمونه دي دوا کم دي جمع سالم کم چې جمع سالم څه ته وایي واحد وزن پکې سلامت پاتې شوی مات شوی نه او جو مکسر چې واحد وزن پکې بیا د جمع سالم څو قسمونه دي دوا کم دي جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم مذکر سالم څه ته وایي په اخره کې واو ما قبل مضموم او نون مفتور راغلی یا ما قبل مکسور او نون مفتور راغلی او جمع مؤنث سالم چې په اخره کې الف او تا زائد راغلی جمع مکسر دی دوی چې په دې کې د واحد وزن مات شوی وي د واحد وزن پکې شوی د دې جمع مکسر دوه قسمونه دي یو ته ویل کېږي جمع قلت او یو ته ویل کېږي جمع کثرت یو ته ویل کېږي جمع قلت او بل ته ویل کېږي جمع کثرت جمع قلت دی ته وایي چې هغه د 3 نواله د 10 پورې پدې باندې کوي د 10 نه بقا باندې کوي د 3 نواله 3 نه باندې بقا مخه کوي ځکه چې جمع ده په 3 باندې بقا مخه ځکه چې سودي او د 3 نواله د 10 پورې چې کوم افراد دي باغې دلالت کوي او جمع کثرت د 3 نواله د 10 پورې هم کوي او هغه نه اخوا هم کوي واښوي نو جمع قلت وایي کموالی ته نو بدی کې د جمع قلت افراد سونه رسو پوری وي د درې ولې سو پوری او جمع کثرت چې د 3 نواله د 3 نه زیات باندې کوي د جمع قلت په موږ څنګه پیژنو د جمع قلت څلور روزان دي افعال افعله او فعله دا سلور دي کنه دا اوزان دي دین علاوه چې جمع مذکر سالم او جمع مؤنث سالم چې بری کې الف لام نه راغله لکه مسلمون مسلمات نو دا هم د جمع قلت علامه نه او که په جمع مؤنث سالم او په جمع مذکر سالم باندې الف لام رالو نو بیا به د جمع کثرت دا بیا جمع کثرت استعماليږي لکه المسلمون لکه متوسط قرآن مجید آیات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات الى اخره نو دغه کې الف لام راغله ده نو دا بیا د جمع کثرت وي خو چې کله دا جمع مذکر سالم او مؤنث سالم په دې کې الف لام نه وی راغله نو دا بیا په څه کې استعمالي معنی به صحیح د جمع قلت لکه پوه شو لکه مؤمنون ته وي مؤمنون نو مؤمنون یا مؤمنین دا به د دریو نو ول له پوری سړي به مراد وي اګه مؤمنات وي د دریو نو ول د له پوره پوهیږئ او که الف لام دې پکې میلاو کو نو بیا به جمع کثرت په دې پوه شئ د جمع قلت څو اقسام دي سلور اوزان دي کم دي افعال لك اصحاب افعول لك اشهر افعله لك اكرمه اغلمه او فعله لك غلمه پوه شئ افعال افعله فعله د جمع کثرت ستو ویل کېږي جمع کثرت د دې جمع کثرت دوه قسمونه دي یو ته ویل کېږي جمع منتهى الجموع او یو ته ویل کېږي جمع غیر منتهى الجموع جمع منتهى الجموع هغه جمع ته ویل کېږي چې داغه اقوا نور جمع تکسیر ناراضي صحیح ناراضي جمع تکسیر ما دا ویلو چې را بعض کسان هغه د جمع منتهى الجموع تعریف تا کوي چې هغه بالکل د جمع اداغه نه اقوا بل جمع راضي نه داغه نه اقوا بل جمع نه نو جمع یې خدای اقوا جمع تکسیر ناراضي جمع سالم راتلی شي جمع سالم راتلی شي لکه ګوره اکبر نه کنه اکبر د اکبر جمع د اکابر جمع منتهى الجموع ده اکابر جمع منتهى الجموع ده لیکن د اکابر جمع راضي اکابرین سره دي اکابرین نو دا کوئی تلک جمع منتهى الجموع ده او جمع منتهى الجموع خدای هغه نور جمع ناراضي دا اکابرین جمع راغل نه نن وایي چې دا جمع منتهى الجموع ده او د دې جمع منتهى الجموع هغه جمع مکسر ناراضي جمع سالم خورتل شي د جمع سالم راغل بیا جمع منتهى الجموع ته نور نمونه تاسو ویل جمع الجمع ورته ملګي جمع الاقصى ورته هم ملګي جمع الجموع ورته هم ملګي بیا جمع منتهى الجموع موږ څنګه پیژنو نه چې لاولنیت په حروف پکې سوي مفتوح اولنیت په حروفونه بسوي دریم زیبا کيو دریم زیبا الف حرف خامخه چې دا الف علامه د جمع منتهى الجموع ده روستو کيو حرف جواب مشدد وي کدوا حرفونه د اولنیت مکسور وي او کدري حرفونه د الف نور سو دریو نو اولنیت مکسور وي دویم به ای ادریم په خپل حال وي پوه شئ لکه ګوره دابتون ده دابتون د دابتون نه زو دغه جوړو ما جمع منتهى الجموع جوړو ما تاسو په صرف کې قانون ویلې ده کنه ها چې کله الف زائده نور سوره حرف راشي کنه د کم قانون ده خویستون والا کا قانون کا کم یو چې جمع ته الف راشي زائد وي
نو دا جمع منتهى الجموع جمع اقصا جوړولو په وخت کې او دا جمع د تصغیر جوړولو په وخت کې با د الف په واو مفتوحه سره بدلو دی ویلو کنه نو هغه دایره چې نه ګوره لولنه دا واو الف موږ په واو سره بدل کو دریم زما الف علامه راوړه روس یو حرف ته دا تا چې نه دا تا بدل کوم څه تا د وحدت تا د وحدت نو یو حرف مشدد دواب او چې دوه حرفونه لکه مسجد د مسجد نه جوړو ما نه مسا او یا به الف بیا لکه مسا بشي دوه حروف نه لونه به مکسور کوم مساجد صحیح شو او زه اوس دغه جوړم جمع منتهى الجموع چې درې حرفونه راغلي لکه د مصباحنا مسخه الف او درې ټکي دي چې لول په با باندې به کسرو کما بیا تاسو په دې صرف کې مضارب ولا قاعده ویل لګنه چې الف راشي او الف د مکسور نه مکه الف نو هغه دقیق په اسره بدلیږي نو مضارب بشي دا مصابيح یره کدا سو پیجن دا جمع منتهى الجموع سا علامه ده چې په دې کې په بدریم ځای کې سره غلي اول فور حروفونه با مفتوح وي دریم ځای ما الف علامه راغلي وي بیا ورستو کچرتا د دینه یو حرف وسوي مشدد به کدوا حرفونه نو لولنه ما مکسور او کدري حرفونه اولنه مکسور دویم به یاوي او دریم په خپل حال باندې راځي پوه شئ وز د دینه علاوه چې څومره وزنونه دي کنه نو هغه د جمع غیر منتهى الجموع دي سوزونه دي دا غیر منتهى الجموع لکه تقریبا د رسول 17 بیانې لکه څنګه دا د صرف قانون زوت کړه ده ضاربون ضاربان ضاربون بیا خو ضربتون ضربون 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 ضرباء ضربان ضربون ضربون اضرابون ضاربتون ضاربتان نو دا ضاربون ضاربون نه واخلا دا ضاربتون پورې دا څومره هم دغري دا ټول جمع منتهى الجموع جمع غیر منتهى الجموع او ځان دي پوه شئ لك فعال فعل 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 فعلاء فعلة فاعلة فعلة دل دې کتاب کې تاسو ته لیکلي هم دي چې دا فعل لك حمر فعل لك حمر فعل لك صبر فعل لك صبر فعل لك غرف او هغه اخره په رسول جن دا لیکلي دي او یو دغه یو بګند لیکل هغه د فعالله لك اساتذه نو خدای رسول لیکل دی بیګه چې کوم ویلو نو اساتذه دی بای یو فعالله هغه سیوا ده او دغه دا چې دا رسول لیکل دي دې دا ټول ځان دا کې په دې پوه شو تاسو وځي یو څو قاعده دي چې په دې کتاب کې نشته له دا د دې دا متعلق دي د دې سبق متعلق دي یو فائدہ خدا دا چې ادب ځان نوٹ کوي تاسو چې د جمع منتهى الجموع لکه یو وزن د جمع غیر منتهى الجموع له فعال لکه غلاظ په قرآن مجید کې چې راغله عليها ملائکه غلاظ شداد لا يعصون الله نو ملاک شداد دا چې دا د غیر منتهى الجموع وزن ده لیکن کله کله پدې په وزن باندې واحد مرضی لکه کتاب جهاد دا شو پوه شئ دویم دا نه چې بده خبر منده سو پوښوي چې لکه دا اوزان چې کم د جمع غیر منتهى الجموع دي نو دا د دې سره خاص نه دي د دې په وزن باندې کله کله مفرد هم راځي او یو 15 پګمنټ صبر وکړو د کلاس ختم شو سبق خلاصو مو صحیح ده ها پوښوي باندې بل دویم نمبر چې دا جمع قلت چې کوم اوزان مونږ ویل کنه افعال افعله فعله نو کله چې د دې سلورو د دې چې کله اضافت وشي یا کله په دې باندې الف لام راشي کله اضافت وشي او کله سو شي الف لام به راشي نو په دې کې با دا جمع قلت معنی بیان ورکړي بیا جمع کثرت معنی ورکړي بیا سم معنی ورکړي لکه اوس ګور افعال وزن دی کنه افعال قرآن اصحاب او قرآن اصحاب الجنه هم الفائزون او اصحاب النار هم فيها خالدون لکه اصحاب نو ته دین دا معلومه چې راخو افعال وزن دی جمع قلت او جمع قلت خو موږ ویل دی چې دا دریونه ولا د لسو پورې دلالت کوي نو غي دری کله اضافت شنو بیا به معنا بکینی صحیح شو بل پرې کې دا خبره ده چې دا مخه خو ما ول چیرې دا تا چې دا پرې کې موږ یو تا چې دا به حذف کوو پوه شئ او د دې جمع یو جمع یو اسم جمع نو په جمع په اسم جمع کې فرق داره په جمع په اسم جمع کې چې د دې واحد موجود وي او دا دوه نه بزیاتو باندې دلالت کوي د دوه نه بزیاتو باندې دلالت کوي او واحد به موجود وي
او د دې مشهور وزنونه چې کم دي په دې کې په وزن باندې وي کبه دې باندې نو بیا باغه جمع نه بلکې اسم جمع وي سبب اسم جمع یا به واحد دی موجودو یا به واحد وی خو د دوه په ځای دلالت نه کوي او یا به د سچري بای کې چې د دینه بسې د دې مشهور اوزانو کې بنئ لکه قوم رهط قبيله نو دا چې دا د لفظ په اعتبار سره مفرد دي خو د معنا په اعتبار سره جمع نه دا اسم جمع د دې په لفظ کې به د واحد په لفظ کې به د واحد استعماليږي او په معنا کې د دا په جمع استعماليږي پوه شئ بیا علامه سره لکه موږ به څنګه پیژنو چې دا د جمع قسم ده او دا د جمع کم قسم ده مداغي لپاره پہچان اسانه طریقه دا چې کله مال سوق یو جمع راګي نو زبل اول ټول نمک کې به جمع سالم کې به ګورمې د دې سره نه به سره غوښم چې جمع خو بل اول دا کم بیا به دې طرف تراشمې چې جمع سالم ده نو جمع سالم ما ته څنګه پدې چې واحد ودان مبګدا یا په دې کې په اخر کې واو نون یا ما قبل مکسور او نون راغلو نو به جمع مذکر سالم ده کالف تا په کې راغلو جو جمع مؤنث سالم ده پوه شئ بیا کچرتا واو نون بګوم نو یا نون بګوم نو الف تا بګوم نو درې وانه بګنو نو بیا په دې کې ګوره افعال افعله فعله په دې کې ګوره کبه دې کې وجه جمع قلت ده کبه دې کې نو د دې خراشه چې جمع د جمع کې ګوره چې کا دوزه اولنی دوا مفتوح دریم ځای الف راغله ورستو کوي حرف مشدد یا دوا راغله مفتوح دریم ځای الف راغله ورستو دوا حرفونه اولنی مکسور یا درې حرفونه د ورستو راغله او یو پکې یا وا نو بیا جمع منتهى الجموع ده کدا نه او بیا هم جمع استعمال ده یا بخامخه غیر منتهى الجموع پوه شو مې باندې لکه دوست تاسو کوم لکه خلطاء یو ټکی لري خلطاء نو دا ته ګوره چې دا د جمع کم قسم ده نو جمع خدا کنه جمع خدا او جمع لاول په پسکه ګورم په جمع سالم کې ته جمع مذکر سالم موږ ته څنګه بدلېږي چې په دې اخر کې صحیح واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور او الف تا دا بغشته نشته پکې اوس په دې خاطر راته جمع قلت کم کوم ځان دي افعال افعله فعله پای کې شته نشته دې خو به رسم جمع د جمع چې اولنی دوه حرفونه مفتوح دوه حرفونه مفتوح دي نه دي کنه نو چې دې جمع غیر مترجم خامخانه دی ولا جمع غیر مترجم په کوم وزن باندې او فعلاء وزن دی ځان به بیا جوړوا دغه خامخا په دې باندې دا وصف فعلاء تو ګوره د دې په وزن باندې خامخا فعلاء لك علماء دغه به لیکلي ته هغه پوه شوي ها اوس بل مثال لکه تاسو ذهن کې راشي چې لکه زه اوس مې قوس دا جمع ده د قوس جمع ده د څه جمع ده دا قوس جمع ده نو زری نه وای چې دا جمع کم قسم ده جمع سالم ده تا ته څنګه پته ولګی واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور او الف تا پکې نشته ده بیا دې نه دی خراشه په جمع مکسر شو کنه جمع مکسر شو او دا جمع مکسر دوه قسمونه دي جمع قلت جمع کسرت دا په کوم دی جمع قلت پکې ده ولې ځکه جمع قلت په مشهور ودانو کې نشته ده نه جمع کسرت پي جمع کسرت تا کنه و د جمع کسرت دوه قسمونه دي جمع منتهى الجموع غیر منتهى الجموع نو منتهى الجموع کې شته ته څنګه پته ولګي نشته پکې او لید حرفونه مفتوح نه دي پوه شئ او جو غیر منتهى الجموع بخامخای و سوزن فعول وزن ده او فعول وزن به دي ګوره پروت پکې پوه شو باندې وز او د اجرام زو چکوما نو اجرام په دې طریقه باندې کوم د سر نه د اجرام دغه طریقه د سبن نور بګنيشه لفظ ده زګ زمون داخلي نه وتل ده د لفظ څو قسمونه دي دوا موضوع مهمل دا به سره لفظ موضوع ده زګ لفظ موضوع ده چې با معنادار لفظ ده بیا د لفظ موضوع په قسمونه دي مفرد مرکب دا پکې مفرد ده بیا د مفرد درې قسمونه دي اسم فعل دا پکې اسم ده علامه د اسم پکې جمع ده بیا د اسم مختلف تقسیمات او نه تقسیم د وای تسنیه په اعتبار سره جمع ده جمع ده بیا د جمع دوه قسمونه جمع سالم جمع مکسر ده پکې جمع مکسر ده زګه د واحد وزن پکې مات شوی دی ها بیا د مکسر دوه قسمونه دي جمع قلت جمع کسرت ده پکې جمع کسرت زګه د جمع قلت په اوزانو کې بیا د جمع کسرت دوه قسمونه دي جمع منتهى الجموع غیر منتهى الجموع ده پکې جمع منتهى الجموع الګه پوه شو به معنی غیر منتهى الجموع زګه د جمع منتهى الجموع وزن پکې نشته په دې پوه شئ دا وخت خپل یاد کړئ او دغه تمرین چې نه دا به سره تاسو یاد کړئ خاطر ځوانه تمرینونه